هارون الرشید بادشاہ یو وینځه وه دا واورئ جی. نو دا بادشاہ چې دا په هغه وینځه مینو نو بادشاہ ورته د سرو زرو امیل جوړ کړی او دې وینځې ته یې په غاړه کې اچولی. یو شاعر و هغه د هارون الرشید دربار ته ورننوتو. په اشعارو کې د هارون الرشید ډېر زیات تعریف او صفتونه وکړه، خو دا بادشاه د هغه وینځې په مینه کې داسې غرق و چې د شاعر ته یې ډوم نه کتل. شاعر چې راووتو نو په دروازه یو شعر ولیکلو چې لقد ضاع شعري على بابكم، لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصا. السلام علیکم ملګرو، ویډیو مکمل وګورئ. زموږ دپاره پکې ډېر غټ عبرت پروت دی، ځکه تاسو سره شریکه کوم نو خپل یې هم وګورئ او مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریکه کوئ. راځئ د ویډیو طرف له ډېر ټایم نه خرابوو جي. زما دا شعرونه ستا په دې دروازه کې داسې عبث شو لکه تا چې دا د سرو زرو امیل د خالصي وینځې په غاړه کې عبث کړی. بادشاہ ته شکایت ورغی چې صاحب هغه شاعر چې دی بار په دروازه دا شعر ولیکلو چې لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصا. زما شعرونه ستا په دروازه کې داسې عبث شو لکه تا چې د وینځې په غاړه کې د سرو امیل عبث کړی. بادشاہ ویل راوینیسئ، پولیس ورپسې لاړو راوینیو. دی چې دننه ننیستو نو لقد ضاع دا عاد څه شی دی؟ ع پیژنې الف ب ت س ج ح خ دال زال ر ز عین ورپسې نو عین دی کنه. اوس د عین شکل که چرته الف ب ت س موم خدای خبر چې ویلي که نه دي ویلي نو عین داسې لاندې خپه غوندې ده. نو دا شاعر چې پولیس دننه ننیستو نو د دې عین نه لاندې دا خپه داسې میټاو کړه. چې میټاو کړه نو چې عین نه خپه لاندې ووهي او صفای کې نو پاس شکل بیا د حمزه پاتې شي. یو الف دی، یو عین دی، یو حمزه دی. نو چې عین نه خپه لري کې نو بیا حمزه پاتې شي. بادشاہ ته یې پیش کړو دا تا څه لیکلي زما په دروازه؟ وی صاحب قبله عالم راشه په خپله یې وګوره، هسې د عقل پورې درته وایم او د ذکاوت پورې درته وایم او د علمي ذوق او شوق پورې